بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین ما ټولو پښتنو السلام علیکم څنګه چې تاسو ته پته را د موجوده په دنیا کې چې کوم یو عالمي وبا راغلی ده نو تاسو ته یاد شي چې کله دا مسله پاکستان ته رااله او لاک ډاون شو نو موږ په هغه ټایم کې احساس پروګرام شروع کوو تاسو ته ما په هغه ټایم کې ویلو چې موږ په روزانه بنیاد باندې کوشش هم کوو خو پته نه لګي چې دا یو میاشت دی شپږ میاشتې دی کال دی د کم ټایم پورې به دا مسله وي لکه چې علاج هم نشته په دنیا کې د اوسه پورې د 80 لاک نه زیات خلک په دې کې متاثر شوي دي د 4 لاک نه زیات خلک چې کم دي 4.5 لاک نه زیات په دې کې مړي شوي دي د امریکای غونډه کې ملک چې دنیا کې مضبوط معیشتي دی هیلث سیستم هم برابر دی دا خو د 1,20,000 نه زیات په دې کې مړي وشو او د 20 لاک نه زیات چې کم دي خلک متاثر شو د ایټلی د هیلث سیستم په خبره کې دا ستاسو مخامخ دی چې څنګه دا هیلث سیستم بے بس شو په دنیا کې بیا د لاک ډاون خبره کېده او د لاک ډاون سره یا که لاک ډاون چې چا وکومو خو امریکای بیا په 41 ریاستونو کې لاک ډاون خپل ختم کو خو چې کله لاک ډاون ختم کړو 4 کروڑ پورې خلک په هغه ټایم کې بیروزګار شو او ورسره امواتو سلسله هم زیاته شو د لاک ډاون باوجود په انډیا کې چې 135 کیسز هغه په مارچ کې لاک ډاون وکړو خو چې کله لاک ډاون چوت کو نو کیسونه 1,90,000 ته رسیدلو 12 کروڑ په انډیا کې په دې باندې بیروزګار شو د 50% آبادی چې کم ده اگر غربت نه لاندې لاړه او 33% آبادی مبارک د انډیا چې کم رپورټ هغه دار چې 33% آبادی هغه حد رسیدلی ده چې هغه تک د حکومت طرفه خوراک معینه شو نو هغه خلک به د خوراک د قلت د وجنه د اموات شکار شي زموږ خبري مقصد نن ستاسو سردار چې کله په سواد کې د شروع اعلی ز په خپل باندې وزیر اعلی صاحب الته مونږ په ټول نه اولي بنیاد باندې خپل ټیسټینګ لیب جوړ کو دا غي سره مونږه آیسولیشن سنټر جوړ کړي مونږه کوارنټین سنټر جوړ کو د 1000 نه زیات کیپاسټي وا د خپل هر تحصیل لپاره مونږ 1122 آغاز وکړو چې کم از کم تر امبولانس ور دي قلت ناراضي دا سټیپس مونږ واغستل خو په پاکستان کې چې کله مو خبره کوو زما پښتنونو 70 سال باندې چې چا په دې پاکستان حکومت کړي هو خپل علاج هم په پاکستان کې د اوسه پورې نه کړي د دنیا د ایټلی د کینیډا د یو اس د یو کې د دوی کوم هیلث سیستم وي اگر دې مقابله نشي کولای چې یو طرف ته علاج نشته او بل طرف ته چې کله پیشنټس سیریس شي او هسپتال ته راشي دونه په ګڼ تعداد سره چې په ممبئی کې او په دلی کې چې کوم مناظر تاسو نن ګورئ په کټ کې او په کرسۍ کې خلک راوستي د کور نه راوستي خو په هسپتال کې ځای نشته په سړکونو باندې او په لارو کوڅو کې دي زه خپل خلکو ته نن دا وایم چې زموږ 70 سال کې حکومت باوجود دلته هغه بهترین هسپتالونه او علاج سہولیات نشته زموږ سره پاکستان کې 1500 نواله 2000 پورې په 70 سال کې وینټیلیټرز وو مونږ په 2 میاشتې کې هغه ډبل کړل زموږ سره اکسیجنیټډ بیډز د 2000 خبره کې دا غمونګه په 2 میاشتې کې ډبل کړل زمو پاکستان کې سینیټایزر ماسک پی پی ای کټس دا نو نن په خپل باندې جوړو خو چې کله علاج نشته چې کم ترقی یافته ممالکو او بهترین هیلث سیستم وي الته په سړکونو باندې خلک په راولي او پراته دي نو زه تاسو دا ریکوست کوم چې دا به ګپ نه لګو دې ته به ګپ په نظر باندې نه ګورو دا یو ډیره سیریس مسله ده زه خپل ټول پښتنو ته هم یو کس پکې وای چې زما امیونټي سترانګ ده ما ته فکر نشته زوی مقابله وکم خو خپل کور کې خپل مشرانو ته ګوري خپل بچو ته ګوري خپل رشتہ داران ته مرګرو ته خواوشا کې کم خلک تاسو دی هغه ته ګوري دغه چې دا پیلاویږي بیا نو کوم د حکومت طرف چې اس او پیز دي نو زه تاسو ته ریکوست کوم مودبانه عرض ته کوم چې په هغه اس او پیز باندې عمل درآمد وکاو زمو چې کم هیلث اتھارټیز موږ ته بار وایي چې تاسو په دې احتیاطي تدابیر باندې عمل وکړئ په هغه باندې عمل کوو چې خدای مکه چې کم په دنیا کې هغه ممالک دي چې دا غو بهترین هیلث سیستم وي نو الته هغه مناظر راځي چې خلک په سړکونو باندې چې کم دي پراته دي نو زموږ په هسپتالونو کې کیپاسټي موږ په 2-3 میاشتې کې ډیره سی واکو خو ډبل کړه مونږ کنه خو دا ډبل هم مقابله نشي کولای او څونه چې د نیوزیلند خلک کله کله خلک خبره کوي چې الته حالات نه کنټرول شو بیا به کوم کیسونه رالل خو هغه دومره آبادی ده لکه زموږ د لاهور کې په یو ګټ کې اگر راځي زموږ د کراچۍ آبادی ته 15 چند سیوا ده د لاهور آبادی د لاهور آبادی ته سیوا ده نو زموږ خلک کڅوب دا سیریس ناخلی زور ته ریکوست کوم چې هغه سیریس والی که په اس او پیز باندې موږ عمل درآمد کوو دا غي فائدہ بسي چې په انډیا کې کله لاک ډاون ولګېدو نو 12 کروڑ خلک پاغي کې بیروزګار شو
4 کروڑ خلک چې کم دی په امریکا کې بے روزګار شو. خو بیا هم هغه لاک ډاون فتح کو. د لاک ډاون باوجود چې 635 کیسونو په انډیا کې خو چې لاک ډاون ختمېدو 1,90,000 نه سیوا شو. مطلب دا چې په لاک ډاون په دوران کې مخه پیلاوېدو. ماته په خپل پتر کړی چې مونږ په خپل پاکستان کې هم لاک ډاون شروع کو نو زمونږ په سواد کې ما سره ډېری جاتې رابطې کېدې چې یو سبزي والا به ټلیفون وکړو هغه به صحیح خبره کوله. ابه وی زما دکان یې ورځ 2 ورځې 3 ورځې 5 ورځې ما بند کو نو ما ته په احساس کې تاسو 1200 روپۍ راکړې. خو د هغې نه بعد به زه څه کوم؟ زه به خپل بچو ته ماښام ته څه وړم؟ هغو به څه خوري؟ زه خو خپل دکان کولاوم. نو ظاهره خبره چې انتظامیه به لاک ډاون انفورس کوو خلکو به خپله مجبوري وه. نو زما عرض دا دی چې موږ په شریکه باندې په اس او پیز باندې عمل درآمد کوو. زه درته ریکویسټ کوم چې د خپل ځان دپاره هغې طرف ته چې موږ به کوشش چې موږ خپل ملک هغې طرف ته بونځو. نن چې موږ کم په دنیا کې مناظر وینو دا مناظر چې کم دي ډېر دردناک هم دي. زموږ په پاکستان کې چې کم سیستم چې په 70 ساله کې دونه وینټیلیټر وي خو متن ناکامي وه موږ په 2 میاشتو کې هغه ډبل کړې. خو هغه مقابلې هغې خلکو ونه کړه. نو موږ به یې څنګه مقابله کوو؟ موږ به مقابله کولی شو. موږ به مقابله کوو خو موږ به د حکومتي په اس او پیز باندې کمل درآمد وکړو. موږ یې مقابله کولی شو. موږ مقابله وکړو که موږ د هیلث اتارټیز د طرفه چې کوم وزارت صحت د طرفه موږ د تجاویز ویل کېږي موږ په هغې باندې عمل درآمد وکړو. الله تعالی یو په امن کې ساته. الله تعالی یو په حیا عزت ساته. او زه ته بیا ریکویسټ کوم پاتې شوه زموږ په سواد کې الحمدلله موږ په روزانه بیس باندې د ورځې آغاز چې کم کوو د خپل ټول انتظامیې سره که مونږ هلته لاړ نه شو پسې یا هغو را نه شي نو مونږ په ویډیو لینکس باندې میټینګس کوو. خو ریګولر پې مونږ ناست یو مونږ یې مانیټر کوو. مونږ خپل کوشش کوو خو دا نه انتظامیه کولی شي د دنیا مضبوط سوپر پاور به چې ځان ته وي هغه کنټرول نه کړه. ځان ته به چې کم مضبوط اکانمیز وي مضبوط هیلث سیسټم وي هغه خلکو ونه کړه. خپل الله ته به توبه استغفار کوو. په اس او پیز باندې به عمل درآمد کوو. احتیاطي تدابیر باندې به عمل کوو. نو که مونږ دا وکړه نو انشاءالله چې مونږ په شریکه باندې په دې کې کامیاب شو او د دې نه به مونږ چې کوم دی د دې مقابله مو کوم چې زموږ خپل مزدور دیاړیدار ریډیو والا دکاندار وړوکی زموږ چې کوم ټیکسي والا دی رکشې والا دی د هغو خپل روزګار هم رواني خو په اس او پیز باندې او په احتیاطي تدابیر باندې د عمل کولو نه بعد الله یو په حیا عزت ساته. الله